په ملکنډ ډیویژن کې د نابینا خلکو دپاره هیڅ قسم سکول یا د تربیت ځای نشته. نابینا د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی مسلو ته د حکومت پاملرنه وکړي ځکه چې دوی لویو مشکلاتو سره مخ دي. د نیاز احمد خان رپورټ. په سوات کې هغه نابینا چې په خیراتي اداره کې تربیت اخلي وایي چې سوات کې 15,000 نابینا یا د سترګو معذوران دي ولې دوی لپاره په سرکاري توګه څه قسم سکول یا د تربیت مرکز نشته. خیراتي اداره کې تربیت اغوستونکي نابینا وایي چې دوی هم د پاکستان په وسیلو حق لري او په خپلې کوړمې د بوج جوړېدو په ځای کار کولی شي. دا ملګري زموږ ټول پرایویټ تعلیم هم جاري ساتي او دلته ورسره دا ټریننګونه هم کوي. کمپیوټر شو، موبایل ټریننګ شو، موبایل ریپیرینګ موږ هم کولی شو. دې سره سره د اوکیشنل خو تاسو وینئ داسې 15 قسمه کټ هم موږ کولی شو. موږ ته په خصوصي نظر باندې په خاص نظر وګوري چې موږ هغه مخکې لاړ شو او موږ سره اوږه په اوږه ودرېږو. د دې ملک کې موږ هم څه ناسم مددي سره وکړو، هر جاب موږ ته میلاوېدی شي، هر څه موږ کولی شو خو چې موږ توجه راکړی شي. خیراتي مرکز کې تربیت په داسې حال کې ورکولی کیږي چې ورته مناسب اسانتیاګانې نشته. تربیت ورکوونکي وایي چې نابینا هم ډیر څه زده کولی شي لکه کمپیوټر، په لاس جوړونکي شیان او لیک لوست هم کولی شي ولې دوی ته نه په معاشره کې په ښه نظر کتی شي او نور ته حکومت حق ورکوي. 15 کمرې ځای دی او دلته کې موږ هغه اکټیویټیز چې دي هغه شروع کړو. د دې د چلولو چې کوم فعل زموږ سره نظام دی چونکې دا په خپل خپله ولاړه اداره نه ده خو زما امید دا دی چې ماشاءالله دا روانه ده په ترقۍ باندې روانه ده. په سوات کې د سوشل ویلفیر افسره زیاتوي چې دوی د نابینا او نورو سپیشل خلکو ته اسانتیاګانې ورکول لپاره هلې ځلې کوي. په سوات کې په سلګونو داسې نابینا معذوران دي چې هغوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی دپاره د حکومت سکول او د تربیت ځایونه جوړ کړي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګورا، سوات. د موسمیاتو